طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. المؤمن ترتیب عثمانی سلوختم نمبر صورت تے، ترتیب نزولی چریش پیتم نمبر صورت تے، نازل دے رست د صورت زمرنا. کلمات په دې صورت کې 1099 دي، حروف په دې صورت کې 4009 دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کوم بند چې د ورځې په شروع کې آیت الکرسی ولولي او د سورۃ المؤمن دا 3 آیاتونه ولولي تر الیه المصیر پورې، په دغه ورځ باندې به دغه انسان د هر قسمه تکلیف نه محفوظ وي. دعوه د سورۃ څه شی ده؟ فدعوا الله مخلصین له الدین، عبادت وکړئ د الله تبارک وتعالى مخلصین چې خالصه کوونکې تاسو له دی الله لره الدین د دین، یعنی تاسو د خپل عبادت د خپل صدقات طاعات د ریا نه پاک کړئ، خالص من الریا. داسې عبادت مکوئ چې خلق ماته نیک وایي، داسې صدقات مکوئ چې تاسو دا بیا وایي چې خلق مونږ ته سخی وایي، نه. فدعوا الله مخلصین له الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والله اعلم بمراده، د په معنا او مراد باندې الہ العالمین پوهیږي. تنزيل الكتاب، نازل ول د کتاب، نزول د کتاب، من الله د جانب د الله نه دی. دا داسې ذات دی الله تبارک وتعالى العزیز چې زور ور ذات دی، بالانتقام په انتقام سره، العلیم پوهه ذات دی. غافر الذنب، په دې آیات کې لوی بشارت دی مسلمانانو ته د پاره مؤمنه. غافر الذنب، بخون کې د ګناه دی الله. ابن عباس سے وی چاته گناہ بخیل من قال لا اله الا الله، چاچه د لا اله الا الله کلمه ویلې وی. غافر الذنب، بخون کې د ګناه دی. وقابل التوب، قبل ان کې د توبې دی. شدید العقاب، وعید دی، سخت ورکون کې د عذاب دی. چاله لمن مات على الشرك، سوک چې په شرک باندې مړ شي، یا لمن لم يقل لا اله الا الله، سوک چې لا اله الا الله نو وي غیر پر سخت عذاب ورکیا. ذی طول خاوند طاقت دی، یا ذی طول خاوند احسان دی. ابن عباس معنا کې ذل غنا، خاوند غنا دی. من لا يقول لا اله الا الله، غنی ذات دی، بے پروا ذات دی، دا شاهدون ویا ندی ویا. نو د طول ډیر معناګان دي. واصل الطول الانعام والفضل، اصل کې طول انعام او فضل ته ویل کیږي. یقال اللهم طل، یعنی انعم وتفضل، انعام کی او فضل کی. نو ذی الطول خاوند طاقت دی، یا خاوند احسان دی، یا ذی القدرت خاوند قدرت دی. لا اله نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی. الیه دی الله تعالی المصیر، ورتل دی. فیجازیکم، بیا به بدلی در کوي تاسو لره الله. ما یجادلو جګړې نه کوي فی آیات الله، پایتونو د الله تبارک وتعالى کی، الا الذين مگر جګړې کوي الذين کسان کفرو چې کفر کړي دي. فلا یغررک، پس دوک دې نکړي تعالی را. خطاب پیغمبر علی السلام ته، مراد تینا امت ده. پښتو کې یو متل ده، کتا سو اوریدلی وی لوري تا ته ما انګوره وورا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی فلا یغررک، پس دوک دې نکړي تعالی را. اے امت تا ته وی اصل کې چې تا دوک نکړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دوک کېږي. وی تا دوک نکړي. تقلبهم، تک را تک د دې کافرانو فی البلاد، په خاریه کې بالتجارت، د پاره د تجارت، دا چې دا تجارت کوي دی مالداریږي، دا ګوره تاسو دوک نکړي. دا دنیا فإنه متاع قلیل فی الدنیا، دا لګه فائدہ ده په دنیا کې. بل ځکه الله وی قل متاع الدنيا قلیل، دی خلق ته وایي چې فائدہ د دنیا ډیره لګه ده، دوک نشي په دې باندې. نو الله تبارک وتعالى دی کافرانو ته مهلت ورکیا، بس بیا یې نسی ګوره یو ورځ. ځکه الدنیا سجن المؤمن، دنیا چې دا د مؤمن د پاره جیل خانه ده. وجنت الکافر، جنت دی د کافر د پاره. جیل خانه څنګه؟ مؤمن جیل کې چې بند کنه،
نو خپل خواهش مطابق کار نشي کولای. نو دنیا کې موږ خپل خواهش مطابق کار نشو کولای چې کوم الله موږ ته سویلي هغه مطابق کارونه کوو. دارنګه جنت چې د جنت کې به چې څه غواړي هغه ملاويږي، ستا زړه چې څه غواړي. نو کافر د پاره جنت زکه دی چې د کافر زړه چې څه غواړي زناګانې کوي، سود خوري وغیرہ بد اعمال کوي، خپل خواهش مطابق زندگی تیرینو. زکه وی دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کذبت تکذیب کړو نسبت د دروغ کړو قبلهم مخکې د مکه والونا قوم نوح قوم د نوح علی السلام. د نوح علی السلام تکذیب کړو ول احزاب او نورو ډلو د کافرانو من بعدهم رست دي قوم د نوح علی السلام هغه هم د رسول تکذیب کړو. وهمت قص کړو کل امه هر امه برسولهم پر رسول خپل باندې سشي قصې کړو ليأخذوه د پراچونی سي رسول خپل لرا. ابن عباس سے ویلی یقتلوه د پراچ قتل کی دی رسول خپل لرا. وجادلو جګړې کولې دی رسولانو سره بالباطل په باطل سره په باطل باندې. ولی د پر لیدحدو چې باطل او محو کړي، یا لیدحدو معنا چې مغلوب کړي، لیدحدو لیبطلو د پراچ باطل کړي محو کړي به پاغه سره الحق حق، یا مغلوبه کی پاغه سره په دې جګړو سره حق لرا. سبا ویل د کافرانو د رسول ته ان انتم الا بشر مثلنا، نه تاسو مگر زمون په شانتي بشر یې. لولا انزل علينا الملائکه، ولی مونږ باندې ملائک نه نازلېږي. رب کریم فرمایي کله بچ دي د رسول د قتل اراده وکړه او جګړې به ور سره شروع ک فاخذتهم پس وبني والمادي لرا. فكيف كان عقاب، فكيف كان عقابي، سرنګ دې عذاب زما، سرنګ او عذاب زما ډیر بدو. چې قوم د نوح علی السلام باندې کوم عذاب راغلی، لوطیانو باندې لوط علی السلام قوم باندې چې کوم عذاب راغلی، دغه شانتي و غیر عادیانو باندې سمودیانو باندې. وکذالک هم دغه رنګ حقت ثابت شوی کلمت ربک، فیصله د رب ستا په ازل کې ثابت شوی علی الذین کسانو باندې کفرو چې کفر کړي د من قومک د قوم ستانه. په دې خبر انهم لانهم زکه چې دي چې اصحاب النار ملګری د اور دي د پازل کې ثابت شوی ده. الذين غفرشتگان يحملون چې باريو چته العرش عرش لرا ومن حوله دا کوم یو فرشتي دي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، اته فرشتي دي چې د عرش به اوچت کړي وي بار کړي وي په ورځ د قیامت. هغه فرشتي الله یادي. ومن حوله هغه فرشتي چې غیر چا پیر د عرش دي. رب کریم فرمایي یسبحون تسبیح وي دا فرشتي بحمد ربهم پسنا د رب بل باندې. ويؤمنون او ایمان لري به ای بالله د الله په ذات باندې. یؤمنون معنا ای یصدقون تصدیق کوي دا فرشتي بانه واحد لا شریک له، چې الله تبارک وتعالى واحد ذات ته شریک نشته ور سره. روایتو کې راځي چې وزره صفونه به د فرشتو، بل روایت کې راځي چې 90000، یو قول کې راځي چې 1,00,000 او بل قول کې راځي چې 1,00,000 او په یو روایت کې راځي چې 10,00,000 صفونه به. برحال الله تبارک وتعالى فرمای لا يعلم جنود ربك الا هو، علم نلري سوک په لخر د رب ستا باندې مگر امدغه الله په علم لري چې څومره لخر د الٰه العالمین دی. دا به ولاړ وي په زور زور به لا اله الا الله وي. دا فرشتي تسبیح به وي، دا مقرب فرشتي دي. نو هغه فرشتي چې باري به اوچتې دي عرش لرا او چې غیر چا پیر د دې تسبیح وي او ایمان لري په ذات د الله باندې. ويستغفرون بخنه غواړي د عرش فرشتي للذین د پاره د کسانو امنو چې ایمان راوړل دي. اے انسان خپل مقام ته وګوره، ته ناز په فرش باندې عرش کې تا ته فرشتي بخنه غواړي. دومره مقام ستاره خو تا ځان نه دی پیژندلې. یقولون وإذا فرشتگان دا مقدر دی ربنا یا رب زمونږه وسعت كل شيء، اے وسعت رحمتک، اے وسعت رحمتک كل شيء، فراخ دې رحمت ستا پر شیز باندې. وعلما منا وسعت علمک كل شيء، فراخ دې علم ستا پر شیز باندې. فغفر عرش والا فرشتي وي فغفر پس بخنه وکړه للذین د پاره د کسانو تابو چې توبه وستي ده من الشرک د شرک نه
واتبعوا تابعداري کړي دا سبیلک د لارې ستا د صراط مستقیم تابعداري کړي دا وان هذا صراط مستقیم الله وای دا قران کریم لار زما د نیغه د دې تابعداري کړي دا وقهم دا فرشتي وای وساتې دی لره اله عذاب الجحیم عذاب د جهنم نام دا فرشتگان بخنه غواړي وای ربنا یا رب زمونږه وادخلهم داخل کی دانکان جنت عدن ته د خلود او د اقامت جنت ته د همیشه اوسېدو جنت ته داخل کی یا جنت عدن علامه قرطبی رحمه الله فرمایي قصور من ذهب فی الجنه دا یو په جنت کې یو مانه ده یو بنگله ده دې ته به داخليږي انبیا شهدا صدیقین رښتینی خلکا او ائمه العدل امامان د عدل دا به داخلي ویلها دا نیکان داخل کا جنت عدن تا یا دې مانه ته یا همیشه اوسېدو جنت تا التي هغه جنت وعدتهم چې تا وعده کړی د دې سره اے ګوره یوازې تاسو ته دعا نه کوي ګوره دا فرشتگان دیو یا الله مؤمن وبخي او د مؤمن مور او پلار هم وبخي دارش فرشتي داسې دعا کوي ومن رغسوک داخل کی دی جنت ته صالحا چې صالح وي نه کملوي استعملونه کړي من ابائهم د پلارانو د دینا و ازواجهم او د بیبیانو د دینا و ذریاتهم او د اولادی د دینا دارنګ دام داخل کیلا دی جنت ته انک یقینا تو چې انتم تعالی عزیز زور ور ذات الحکیم خوند حکمت پارکار کستا حکمت تیلا دا د عرش فرشتي دعا کوي وقهم بچ کی دیل ریلا السیئات من عذاب السیئات عذاب د بدینا یا د دنیا د تکالیفونه یا د عذاب د قیامت نه اله دا بچ کی ومن رغسوک تقی السیئات چې تا وساتل غیل را السیئات د عذابونو نه د تکالیفونه یومئذ په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت فقط پتح کی سره رحمته او ته رحم کو په دغه انسان باندې بدخول الجنه په داخلي دله د جنت سره وذالک دا رحم او د عذاب نه ساتل هو دا چې دی الفوز کامیابی ده العظیم لوی کامیابی ده ای ګورې دنه لوی کامیابی هم شته هغه څه شه ده رؤیت د الله تبارک وتعالى دیدار د الله تبارک وتعالى دا ټول نه لوی کامیابی ده سعید بن جبیر سے بویا يدخل المؤمن الجنه مؤمن بداخل کړي شي جنت ته فيقول اين ابي اين امي اين ولدي به وی چې زما پلار چیرته ده زما مور بیبي چیرته ده زما زوی چیرته ده اين زوجي زما بیبي چیرته ده خپل فيقال ويل بش انهم لم يعملوا مثل عملك دی خو عمل نو کړي ستا په شانتي کوم عمل غیب په جنت کې خو بخته مرتبه کې وي نو دی به ورته انی كنت اعمل لي ولهم زوما ما ځان د پر عمل کول او د پر مم عمل کولو بیا به ورته ویل شي چې د مرتبه ته راولې دي سره به یو ځای کړی شي ځکه حدیث شریف کې راځي المرء مع من احب انسان به چا سره وي چا سره به چې محبت وي نو دی به داخل شي یو ځای به شي ټوله ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړي ینادون اوازونه به کولې شي دیتا ینادون اوازونه به کولې شي څوک به ورته आवाज کوي ملائکه لمقت الله خمخ غضب د الله تبارک وتعالى اکبر ډیر غټ وو کوم یو غضب اچ تاسو ته دعوت در کولې شو ایمان طرف ته په دنیا کې تاسو شرکیات کول هغه ډیر غوسه و تاسو ته الله تبارک وتعالى نو لمقت الله خمخ غضب د الله تبارک وتعالى اکبر ډیر غټو مم مقتکم د غضب او د غوسې تاسو نه اليوم چې نن ورځ ده انفسکم په نفسونو خپل باندې ځانونو خپل باندې د دې دا نفسونه به په دې باندې گواهی وکړي ار یو اندام به گواهی وکړي نو دې به ډیر سخت غوسه وي چې دا گواهی ولې وکړه نو فرشتي به ورته ویونه د आवाज به کولې شي لمقت الله خمخ غضب د الله تبارک وتعالى اکبر ډیر غټو مم مقتکم د غضب تاسو نه انفسکم د نفسونو تاسو د پرال یوم چې نن ورځ غوسه اذ باغ وخت کې تدعون چې بلل کېدای تاسو ال ایمان ایمان طرف ته فتکفرون پس تاسو به کفر کولو په دغه وخت کې الله تاسو ته ډیر په غضب ولې ما کفر کولو په هغه وخت کې قالو نو وای بدا کافرن ربنا یا رب زمونږه متنس نتین ملک تا مونږ لره دو کرتی دو ځل دې مړکو واحد تنس نتین
او ژوندې کړو تا موږ لره دوکرتي دي کې ډېر اقوال دي مختصر یو قول تاسو ته بیانوم چې پوه شئ اوله سپاره کې راځي فکیف تکفرون بالله رب کریم فرمایي تاسو ولې کفر کوئ د الله په ذات باندې وکنتم امواتا تاسو مړه وئ فاحیاکم پس ژوندي کړئ تاسو الله تبارک یعنی نطفه وئ تاسو بیا الله ژوندي کړئ ثم یمیتکم بیا مړ کړئ تاسو بیا مړه شئ کنه تاسو قبر ته لاړ شئ نو دا دوه مرګ شو ربنا امتنا اثنتین الها تا مونږ مړ کو دوه کرتی او احییتنا اثنتین معنا تا ژوندي کړو دوه کرتی نو فاحیاکم الله ژوندي کړئ تاسو واپس مو مړ کړئ قیامت پر ورځ به واپس تاسو ژوندي کی نو دوه کرتی تا ژوندي کو دی به قیامت پر ورځ ویا کافران به وفا طرفنا پس اقرار وکړو مونږه اعتراف وکړو مونږه یعنی اقرار وکړو مونږه بذنوبنا د ګناهونو زمونږه فهل الى خروج من سبيل ایاشته وتلو ته من سبيل سلارا چې وزو مونږه چې رجوع وکړو مونږ دنیا ته ایمان براوړو ډیر د hebat د وجنه به ارست نه هیر شي د دنیا بم ته نه هیر شي رب کریم به ورته وي چې د خروج لار نشتا ذالکم دا تاسو چې جهنم ته داخل شوي بانه په سبب درې اذا دعي الله کله بچ تاسو وبلل شي الله طرف ته وحده یوازې یعنی اذا دعي الله کله بچ وبلل شي الله تبارک وتعالى وحده یوازې کفرتم نو تاسو کفر کولو د الله په ذات باندې چا به چې تاسو ته لا اله الا الله ویا تاسو بنه منل تاسو وقلتم تاسو بسوي اجعل الالهه الها واحده ایا ګور وګرځو مونږ دا ټول خدایان یو خدای نګرځو تاسو به ویلا و یشرک کچره شریک به تړلې شو به په ذات د الله باندې تؤمنو تاسو به یقین کولو پاغي باندې فالحكم پس فیصله نزل الله خاص الله لرضا علی چوچت ذات من كل شيء هر یو شینال کبیر لوی ذات من كل شيء هو الذي ذا الله غزات يريكم چې خای تاسو آیاته دلائل قدرت خپل وينزل نازل لكم تاسو لرا من السماء د اسمان رزقا رزقا یعنی المطر باران نازلی باران سبب د رزق دی وما يتذكر پناخلی د دې آیاتونو نصیحت نه قبلیا الا مگر قبلې نصیحت مناسو جنیب چې رجوع کوي الی العالمین ته په هر یو کار کې چې الله ته رجوع کوي هغه د آیاتونو نه پند اخلي فدعوا الله پس عبادت الله تبارک وتعالى کوي مخلصین چې په حال کون تاسو کې خالص کون کې له دی الله لرا الدين د دینه عبادت لرا خالص کوي صرف الله لرا بدون الرياء عبادت کوي طاعت وغيرها ولو كره الكافرون اگر که بد غني کافران دي خبر لرا بس الله لرا عبادت کوي خالص ریا پکې مرا ولیا ذکر الله ته خالص عبادت کوي چې الله تبارک وتعالى درجه اوچته به استاسو رفیع الدرجات الله غزاد چې پورته کون کې د درجاتو ده یعنی رافع درجات الانبیاء والاولیاء فی الجنه اوچته الله تبارک وتعالى د انبیاء او د اولیاء درجه په جنت کې لکه بل آیات کې هم درجات عند الله دی انبیاء لرا درجات دی عند الله پنځ د الله د الله غزاد ذو العرش خوند عرش دی يلقي الروح من ينزل الوحي نازلي وحي لرا الله تبارك وتعالى القاكيه يعني نازليه وحي لرا بواسطه د جبريل عليه السلام من امره بامره فامر خپل سره على من يشاء چاله چرادوي من عباده د بندگانو خپلونه لينذر دي د پاره چې ويري د رسول یا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی خلق له ويریا د وحی په ذریعه باندې یوم الطلاق معنا د ورځ د ملاقات نه خلق ويریا یوم الطلاق د ورځ د پیخ یعنی د ملاقات ورځ قیامت ته یوم الطلاق ولی ویل شو ورځ د ملاقات ځکه چې اهل د اسمان او اهل د ځمکې به د دوی دوانو بخپلو کې په دغه ورځ باندې ملاقات وشي د خالق او د مخلوق به ملاقات وشي په دغه ورځ باندې ځکه ورته یوم الطلاق وي د ورځ د ملاقات نه د روح او د جسد ملاقات به وشي او د اولینو د اخرینو ملاقات به وشي نو ځکه ورته یوم الطلاق وي چې ورځ ويروي دی لره د خلکو له یوم الطلاق نه د ورځ د ملاقات نه د ورځ د قیامت یوم فاغ ورځ باندې چې هم دی دا کافران بارزونه خارجون من قبورهم چې وتون کې بوي د قبرونو خپلونه
لا يخفى خفي بنوي پټ بنوي على الله په الله باندې منهم من اعمالهم د اعمالو د دینه او احوالهم او د احوالو د دینه هیڅ شی به پټ نه وي شان هیڅ شی هر څه به الله ته ظاهر وي په دغه ورځ باندې چې کله اسرافیل علیه السلام اول شپېلې وهي اغه نه بعد به الہ العالمین اعلان وکړي لمن الملك اليوم چا د پاره بادشاہي اليوم نن رضا سوق به ورته جواب ورنکي الہ العالمین بخپل اعلان وکړي لله خاص الله رب الشهید الواحد چې واحد ذات دی قهار ذات دی زورور ذات دی وتبوي ان الملك زبات شایم اين الجبارون اجابر خلق سشو چې په دنیا کې به ظلم کولو اين المتکبرون متکبر خلق سشو بیا به ویل یوم نرزا تجزا جزا ورکولې چې کل نفس هر یو نفس لرا بما کسبت په سبب دا غس چې د کړي دي د خیر او د شر نه لا ظلم اليوم نشته ظلم اليوم نرزا مؤمنان دي نه خفکیږي مؤمنانو ته بشارت ده ان الله یقینا الله تبارک وتعالى سریع الحساب ډیر زر حساب کوون کړي ګوره په اندازه د مازیګره هم راځي په اندازه د طرفت عین د سترګو پرب کې هم راځي او په اندازه د ګډي د لشلوم هم راځي دومره وخت کې به الہ العالمین حساب کتابو کې رب کریم فرمای او انذرهم ويرودي کافرون لرا یوم الازفه د ورځې نږدېنا چې ورځ د قیامت ته دا ځکه ورته نږدې ورځ وای چې بعضې به بعضو پسې نږدې کېږي منډې به وهي یوم الازفه معنا د ورځې نږدې نه ویروه چې د ورځ د قیامت ده اذ په هغه وخت کې القلوب چې دا زړونه لدى الحناجر معنا عند الحناجر په نیز د مرۍ به وي د خوف نه مرکنډ ته به رسېدلي وي د ډېر او د غم او د یرې د وجې نه ګویا که د دې زړونه د مرۍ ته رسېدلي وي اوس هم چې سړی ویرېږي ویره دا زړه مې دی خولې ته راغی سمه وای دا زړه مې ووتو نو دغه ورځ نه ویروه چې د کافرانو زړونه به رسېدلې دی خولې ته دی مرکنډ ته کاظمین پالکون د دې کې خورون کې به د غوسې وي غم کې به وي مال الظالمین نشته د پاره د ظالمانو په دغه ورځ من حمیم سوق دوست چې نفع ورته ورسي ولا شفیع او نه شفاعتګر داسې شفاعتګر یطاع منه چې اطاعت وکړي شي چې داغه خبره ومنل شي داسې به هیڅ څوک نه وي